نو دقه د دجل او د فریب او د کفر خلاف چې په دنیا کې چې کم ځکه کم مسلمان کم تنظیم کم جماعت سرنګي داوی خلاف आवाज اوچتای بحثیت یو مسلمان موږ او تاسو د غي سره مرسته کول د غي سره تعاون کول د غي حمایت کول د غي حوصله افزایی کول دا جهاد فی سبیل الله کې داخل دي د هر فرد په اعتبار سره د هر شخص په اعتبار سره د هر کس په اعتبار سره د جهاد نوعیت او کیفیت او حیثیت هغه جدا وي نو لہذا دغه کفر خلاف د عالم کفر خلاف جهاد فی سبیل الله په ټول امت مسلمه باندې فرض دی چې کله په مکه معظمه کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت خوریدل شروع شو او ورځ ته ورځ اسلام او مسلمانانو ته ترقی ملاویدل شروع شو نو مشرکین سره دا یره پیدا شو چې دا سینا چې دا خلک ټول مسلمانان شي او بیا و زمونږ دا خود ساخته دین د بوتانو عبادت دا به هر څه چې دی دا به ختم شي لہذا دوی د ابو جهل په سرکردی کې دار الندوه د مشرکین او د مشورې یو ځای چې الته کې دوی یو اجلاس راوغوښتلو یو مجلس د مشاورت لپاره مقرر کو او په دغه مجلس کې د مکی مشرکین مکه چې څومره سردارانو مشران یو هغه راجمع کو او شیطان ابلیس چې دی هم د نجد د یو شیخ او یو بزرگ په شکل کې راغی په دوی کې کېناستو مشرکین دغه شیطان ملعون نه تاسو کو چې تاسو کې مونږ اون پیجندلی دور ته وی چې زه د نجد یو شیخ يم او سچ تاسو سوچ او فکر او خیالات دي دا زما هم دي بهر حال مشوره شروع شو نو د یو مشرک سردار د طرف نه دا مشوره مخ تراله چې دغه د مسلمانانو پیغمبر او د دنه د خلکو د حفاظت کا او د بچکولو د پاره دا سيو کې چې دا په زنجیرونو کې بند کړي او بهر نه دروازه ورپسې تاله کړي او صرف یو روشندان دا کلو پری دی نو دی کې شیطان ملعون چې یو شیخ نجدی په شکل کې ناس تو ورته وي کچری تاسو داسې وکړه نو د داسې مرګري دي چې هغه به راشي او تاسو سره به جنگ وکي او دی به تاسو نه خلاص کی نو نورو سردارانو د مشرکینو دا وی چې او دا خو شیخ نجدی ډېره خشته خبر وکړه او خيار سړی دی د بل سردار مشوره مخې ته رااله چې دا تاسو جلاوطن کوي او بل علاقې ته وشړئ او په اوخه باندې کېنوي او د خپل علاقې نه بهر کوي دې کې دا شیطان ملعون دوله دا مشوره ورکړه چې تاسو دا څه عجیبه فیصله کوئ لګیاي چې کم کس تاسو نه دلته نه برداشت کیږي که تاسو دی جلاوطن کو او بهر مو لګړو نو د خدا سي ساحرانه کلام دی او داسي انداز کې گفتگو کوي چې کم ملک ته دی لاړ شي او کم علاقې ته دی لاړ شي نو التبع خلق ټول بزان سره کی او د خپل ساحرانه کلام نه متاثر کی او بیا به تاسو باندې چړایو کې تاسو باندې براشي نو مشرکین وی چې او دا هم د شیخ نجدی ابلیس چې ډېر خشته مشوره ورکړه ډېر خيار سړی دی
او دریم کس را پاسېدو دا مشوره یې ورکړه چې هغه ابو جهل وایي چې موږ څومره قبایل چې د هرې قبیلې نه یو مشر د راشي یو کس د هرې قبیلې نه د راشي او ناګهانه د شپې به ور باندې حمله وکړو او دی به نعوذ بالله قتل بیا د قبیلې خلک او رشتہ داران او د دوستان چې انتقام خلینو د ټولو قبایلو نه انتقام نشي اخیستی لہذا د دې مسلې حل چې دی هغه د دې قتلول دی نعوذ بالله نو پدې کې دغه شیطان ابلیس چې شیخ نجدی په شکل کې ناستو فوراً د خوشحالۍ نه راپاسېدو وایي دغه بالکل صحیح مشوره ده د علاج چې دی صرف او صرف دا قتل دی نعوذ بالله لہذا دوی په دارالندوه کې دا مشوره پخه کړه نو الله رب کائنات فرمایي چې دوی دلته کې یو مکر او تدبیر او بل طرف د الله رب العالمین تدبیر او د الله جل شانه تدبیر چې دی هغه په هر څه باندې غالب دی رب کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی فرمایل جبرئیل امین علیه السلام راغی چې د الله رسول تاسو نن د شپې لاړ شئ ابو بکر صدیق کور ته او په خپل ځای باندې په خپل بستر باندې حضرت علی المرتضی رضی الله عنه سملوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شانتي وکړه د شپې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور ته تشریف یوړو هغه ځان سره کو او بیا د هجرت هغه تفصیلی واقعه ده دی زین بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ورځې په غار ثور کې قیام وفرمایل او رب کائنات په خپل قدرت کامله سره په دغه غار کې د هغوی حفاظت وفرمایل آیت غار کې دغه واقعي ذکر دی واقعه د هجرت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو ډیر اهم د دینی واقعاتو نه زموږ استادو د اسلامی کال تاریخ هغه د هجری کال نه دی دغه وجم دقه د چې یو مسلمان ته خپل هجرت یاد وي یعنی د الله دین د پاره خپل کور پر خودل خپل مال پر خودل خپل اولاد پر خودل هر څه قربانول د دین د پاره جذبه جهاد شوق شهادت او د خپل جان مال تن من دن قربانولو جذبه دا د واقع هجرت نمغو تاسو ته ملاوي نو څنګه چې هغه وخت کې مشرکین او کفار او الکفر ملت واحده جوړ شو او یو تدبیر کړو د دې زمانه ابو جهل ابو لهب او فرعون امریکا اسرائیل او برطانیه دوی هم یو تدبیر کړی دا چې مقدس مکینه د مسلمانانو خاتمه وشي نام او نشان میټو شي نو دقه د دجل او د فریب او د کفر خلاف چې په دنیا کې چې کم ځکه کم مسلمان کم تنظیم کم جماعت سرنګي داوی خلاف आवाज اوچتای بحثیت یو مسلمان موږ او تاسو د غي سره مرسته کول د غي سره تعاون کول د غي حمایت کول د غي حوصله افزایی کول دا جهاد فی سبیل الله کې داخل دي د هر فرد په اعتبار سره د هر شخص په اعتبار سره د هر کس په اعتبار سره د جهاد نوعیت او کیفیت او حیثیت هغه جدا وي نو لہذا دغه کفر خلاف د عالم کفر خلاف جهاد فی سبیل الله په ټول امت مسلمه باندې فرض دی نو لہذا سرنګ چې دوی د اسلام او د مسلمانانو د میټاولو د لپاره یو تدبیر کړی دی نو رب کائنات هم یو تدبیر او یو فیصله کړی ده هغه دې لپاره چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون دین حق بغالبیږي اسلام بغالبیږي او کفر بمغلوب شي فنا بشي ختم بشي نو لہذا الله رب کائنات دغه واقعي ذکر فرمایي واذ يمكر بك الذين او هر کله چې تدبیر کول او استا خلاف کفرو کافرانو ليثبتوك چې دوی قید کړي تا او يقتلوك او وجنتا او يخرجوك یا د وطن وباستا ويمكرون او دوی به تدبیر کول او ويمكر الله او الله جل شانه هم تدبیر کولو والله خير الماكرين او الله جل شانه د ټول نخ تدبیر کون کی دی صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك